تاریخ لیکي وایي د نبي علیه السلام د خاندان زنانه چې څومره وي که نه هغې په ځان باندې غټې غټې سردارې راچولې وي داسې ښکته ځمکې ته یې کتل ټولې زنانه د اهل بیت چې کومې زنانه غټې سردارې پرې پرتې وي داسې ځمکې ته یې کتل د حسین رضی الله تعالی دا ناجوړه زوی دی پاتې شوی دی دی موجه یو ظالم په ده باندې هم توره اوچته کړه خو بل یو کس راغی وي دی ناجوړه دی دی مه وژنه نو دی چې کله د یزید دربار ته حاضر شو نو ده هم داسې ځمکې ته کتل ښکته یې کتل نو یزید ورته وی دا لږ څوک دی دا ښکته چې ګوري دا بد شوی چې دی وی دا د حسین زوی دی که نه د حسینو زوی دی وی څه دې نوم دی وی زین العابدین وی زین العابدین بره ما ته لږ وګوره که نه ولې ځمکې ته ګوري نو زین العابدین ورته څه وایي په ژړا شو وی زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت ورېږي ای یزیده زه ستا مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله غضب ورېږي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کوم مخ او د کوم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کوم لاسونه او کوم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي او بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی عنها لور ده فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده د مور نوم یې فاطمه و که نه خو خپلې لور له یې فاطمه نوم ایښی و وی دا زنانه پکې څوک ولاړه دا غټ څادر چې پې پروت دی وی دا فاطمه د حسین لور ده که نه دا یې لور ده نو خپلې ټبر ته یې وي دا زنانه ځان خپل کور ته بوځه دوی اخوا بوځه کور ته فاطمه ورته وویل وی ای لعینه زه ستا کور ته نه ځمه ای بدبخته زه ستا کور ته نه ځمه وی واوره ای بدبخته یو څو خبرې زما واوره مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام خاندان یو مونږ اهل بیت یو مونږ سیدان یو ته به مونږ ته د وینځو په نظر د نن نه بعد ګوري تا له حیا نه درځي ته به د نبي علیه السلام د کور زنانه ته د وینځو په نظر ګوري نو خپل ټبر ته وی یزید وی زه له جواب نشم ورکولی ته وله ورکه زه له جواب نشم ورکولی ته ورله ورکه هغې ورته وي ټبرې وی راځئ زمونږ کره کور ته وی نه ځم ستا کره کور ته وی چېرته ځئ وی مونږ مدینې ته ولېږئ زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستا نوستی ستا امتیانو په کوم ظلم شهید کو زه خپل بابا ته شکایت کوم زه د نبي علیه السلام روزې سره ودرېږم زه ورته په چغو چغو چاړم چې راشه امتیان دې وګوره ستا د بچي سره یې کوم ظلم وکړو ما ته مدینې ته ولېږه ما مدینې ته وولېږه زه د نبي اسلام قبر ته جاړم دا حسین رضی الله تعالی په دې بېدردۍ سره دوی شهید کو او چې کله حسین رضی الله تعالی څنګه شهید شو که نه نو مدینه منوره کې ام سلمه دا یو زنانه وه رضی الله تعالی عنها هغه د خوبه ناڅاپي راپاڅېده داسې چغه یې کړه خلک ورته راټول شوي ولې دې چغه وواله وي ما په خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدو وی ویښته په ډېر ببرو د خاورو څښاوو او یو د شیشې بوتل ورسره په هغې کې ورسره وینه وه ما ورته وی چې یا رسول الله تا دې څه حالت جوړ کړی دا ولې ما ته وی چې بچیا زما نوسی نه دی حسین هغه خلکو ډېر په بېدردۍ شهید کو زه د هغه شهادت له تللی په دې بوتل کې مې تې وینه راوړه هلته کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه به حسین رضی الله تعالی توره وچلېدله رونو غرض مې دا کو چې دا ورځ هغه ورځ ده ښه دردناکه ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی ته څه میلاو شوی دی شهادت میلاو شوی دی د حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې موږ له ویر نه دی پکار موږ له جړاګانې نه دي پکار موږ له دا پکار دي چې حسین رضی الله تعالی شهید شوی ولې شهید شوی و باطل ته سر نه ټیټ کړی ځکه شهید شوی دی یوازې و خو ناحقه نه منم ناحقه نه منم زما د بابا طریقه دا نه ده زما د رسول الله دا طریقه نه ده په کومه طریقه چې یزید راځي او د مسلمانانو بادشاهي علي په پاکستان کې داسې نر زوی شته دی د کلي نه آزاد شوی دی تر ننه پورې څوک راپاڅېدلي دي چې یاره دا کم چې راځي دا طریقه نه ده د اسلام دا د مسلمانانو حکمران نشي کېدی زه د بادشاهت نه منم دا ملک په لا اله الا الله آزاد شوی دی نو ولې پکې لا اله الا الله نشته دی حسین هم دا خبره کوله که نه چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله وایو یزید په کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده نو موږ نه دا پکار دی چې باطل ته مخ